اویس شهید په قتل کیس کې یو نوې خبر را مخې ته شوې دی چې د اویس شهید قاتلان اسد او زین العابدین پلار د اویس شهید پلار له په جرګه ورغلي دي او ورته وایي مونږ سره روغه وکړه ځکه چې زما بچي قاتلان نه دي خو تا زما په بچو باندې الزام لګولی او مونږ بیا خو روغې ته تیار وو. دوستانو د اویس شهید د پلار د روغې باره کې کو تاسو ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زمونږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی او موږ زمونږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې چې څخه مخه ووهئ چې زموږ خلک نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. اویس د تل چارسدې په خلیچل مندني علاقه کې اوسېدو. اویس پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و. د خپل حق حلاله مزدوري کوله او په خپلو ټولو بچو باندې تعلیم کولو. ده غوښتل چې زما بچي د پاکستان د مستقبل دپاره یو داسې کار وکړي چې زما سل پرې روښانه شي، د پاکستان نوم پرې روښانه شي، د چارسدې نوم پرې روښانه شي. اوسه پورې په چارسده کې لا چا څه کارنامه نه ده کړې، خو چې زما بچي کارنامه وکړي چارسدې نوم به پرې روښانه شي. دوستانو چا هغه کارنامې ته پرې نه خوښتل او د اویس شهید قتل یې وکړو. دوستانو اویس یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړی و. اویس یې اول په هیخ په باندې ایښتی و، بیا یې د هغې نه بعد 2 ډزه په خېټه کې ایښتی و، یو ډز یې په سر باندې ایښتی و. د اویس شهید قتل سر نه راغلی دی. دوستانو په دوی چېرته په سر باندې نه و ایښتی نو بیا به نن هم اویس په زندګۍ کې و، نن به اویس په دې دنیا کې ګرځېدو، خو نه دې ظالمانو دې دنیا ته پرې نه خوښتو. اوس یو خبر په سوشل میډیا باندې ډېر تیزو کې روان دی چې د اویس شهید قاتلانو پلار اسد پلار او زین العابدین پلار اویس شهید پلار له ورغلي دي او ورته وایي مونږ روغې ته تیار یو، ته روغه کوې که نه کوې. خو دوستانو د اویس شهید پلار به روغه څنګه وکړي چې د اویس شهید په شانتي یو ښایسته د ګلالي پرنګي زوی یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی. نه یې سپینه ګناه وه نه یې توره ګناه وه، خو بیا چې نن زوی قتل کوي. دوستانو دا زوی د اوبو کې نه وړولی، دا زوی د په سیند کې نه ونیولی، خو دې ظالمانو چې نه ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو اویس شهید په دغه چارسده کې داسې ژوند تېر کړی و چې اوسه پورې ورپسې اویس شهید پسې خلک خفه دي. دوستانو دې ظالمانو اویس شهید ډېر بېدردۍ سره قتل کړو او د اویس شهید ګناه هېڅ هم نه وه، دوی پې قتل کړو او بیا یې پې الزام هم ولګوو. دغه الزامونه ټول دروغ وو، ځکه چې اویس شهید څه داسې کار نه و کړی چې هغې سره د اویس شهید د پلار سر ښکته شي، د مور یې سر ښکته شي، د هغوی د خاندان سر ښکته شي. خو دغه خاندان واړه کې یو څو ځناور راپاڅېدل او اویس یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړو او بیا یې په دې اویس باندې دا الزام ولګولو د اویس یوې جینۍ سره څه تعلقات دي، دغه تعلقاتو په بنا باندې مونږ اویس قتل کړو. خو نه دوستانو د اویس هېڅ چا سره تعلقات نه و، نه یې هغه جینۍ سره څه غلط تعلقات و. هغه جینۍ هم په خپله بیان کړی دی او ویلي دي چې ما ته اوسه پورې اویس بله هم نه دي کتلې، چې اویس په کله هم خور کله راغلو ما به ورسره لاس میلاوو، اویس په ما سره لاس میلاو کړو، خو بله به یې ما ته نه کتل. اویس کې د جینکو هېڅ خصوصیات نه و، اویس د جینکو شوقین نه و، خو دې ظالمانو په اویس باندې د جینکو الزام لګولی دی. دوستانو دا ټول الزامونه دروغ وو، دا قاتلان اوس معافي غواړي، دوی ته اوس معافي نشي میلاویدی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خلک یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.